أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سورہ لقمان پسی دا سورۃ السجدہ دے. د مصحف د ترتیب حساب سره دا 22 نمبر سورت دے او د نزولی ترتیب حساب سره دا 15 نمبر باندې سورت دے. دا سورہ مومنون نرستو نازل شوه دے. سورہ مومنون اتلسمی سپاره خو بیا تاسو ته یاد دهانی را کم چې دا ترتیب توقیفی دی. ګوره دا څوک نه وایي چې دا چې کله سوره مومنون پسې نازل شوی دی نو هلته کې به یې ایښی و که نه دلته څنګه راغی 21مې سپارې کې څنګه راغی. دا ترتیب د آیتونو د سورتونو دا هم جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیلی دی چې دا د دې ځای هغه نه دی، د دې ځای دا دی. اگر چې نزول هغې نه پسته شوی دی خو ځای دا دی. زمونږ دا مصحف کوم چې مونږ څخه دی هو به هو دغه شانتي په لوح محفوظ کې موجود دی. سورة الفاتحه، سورة البقره، سورة آل عمران، سورة نساء دا په دغه ترتیب باندې کوم چې دلته دی
دغه ترتیب باندې الله رب العزت څخه دی. د صورت نوم صورت السجده دی. مخکې سجده د دې صورت کې د سجدې حواله ده، نو هغې مناسبت سره د دې نوم صورت السجده کېښودلی شو. نور نومونه یې هم دي. سوره الف لام میم السجده هم ورته وایي، سورة السجده هم وایي، سورة المضاجع هم وایي. هغه مضاجع لفظ هم په دې کې شته دی. سورة سجده لقمان دا نوم هم دی او دا ناشنا نوم دی. سوره سجده لقمان. ربط د دې د مخکنی صورت سره دا دی، یو هر کله چې مخکې صورت کې رد وشو په شرک باندې په عقلي او نقلي دلایلو سره، نو په دې صورت کې اوس فرق بیانوي د مشرک او د موحد په دنیا او آخرت دواړو کې، چې د دوی فرق دی په دنیا او آخرت کې هم. دویم ربط په دې صورت کې د سوره لقمان د آخري آیت تشریح ده. دا خبره یاد ساتئ او دا ډېر ښکلی ربط دی چې د سوره لقمان آخري آیت چې دی ان الله عنده علم الساعه تر آخره پورې. نو په دې صورت کې دا هغه سوره لقمان آخري آیت تشریح ده. نو دا ښکلی ربط دی. هغه څنګه؟ دا اولې جملې ان الله عنده علم الساعه د دې تشریح په آیت نمبر 5 11 12 13 14 دې پنځو آیتونو کې ان الله عنده علم الساعه د دې تشریح ده. د دویمې جملې وينزل الغیث د دې تشریح ده په 27 کې. د درېمې جملې ویعلم ما فی الارحام د دې تشریح ده 8 نمبر او 9 نمبر آیت کې. د څلورمې جملې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا د دې تشریح ده په 5 او په 14 آیت کې. د 5مې جملې وما تدری نفس بأي ارض تموت د دې تشریح ده په 10 او 11 نمبر آیت کې. تفسیر نه به پته لګي. دریم نمبر ربط تیر شوی صورت کې د انسان د حمل یعنی د مور په خېټه کې حالت ذکر کړی دی. نو په دې صورت کې ذکر د مبدا او حال د قبر او حال د حشر دا ټول ذکر کیږي. هلته کې صرف د حمل کیفیت ذکر کړو. د مور د خېټې انسان دغه مور د خېټې حال ذکر کړو. نو دې ځای کې د دې ابتدا د دې حال د قبر د دې حال د حشر دا ټول ذکر کیږي. دعوه د دې صورت بیان دی د فرق په منځ د حال د مؤمن او حال د مشرک کې، او دا غسته شوی دی په آیت نمبر 16 کې، یعنی ماخذ د دې په آیت نمبر 16 کې ذکر دی. فائدہ هر کله چې په دې صورت کې د انسان ټول حالات ذکر دي او بیا ذکر د فرق دی او دا فرق به معلومیږي په قبر کې او بیا په قیامت کې، او هغه مسما کړی دی په یوم الفصل سره چې هغه د فیصلې ورځ ده او یوم الفتح سره. د دې وجې نه د جمعې د ورځې د فجر په مونځ کې په اول رکعت کې دا صورت لوستل دا سنت دی، دا په حدیث کې راغلی. دارنګې هر شپه په بسترې باندې د دې ویل چې دی دا استحباب لري، دا مستحب دی. هر شپه چې بسترې ته راځي دې صورت لولو والا دا مستحب دی. په دې دواړو خبرو باندې صحیح حدیثونه وارد دي. یو بل خبره هم ده
حافظان د قرآن چې چا باندې حفظ ګران شي هغو د دې سورة السجده د دې تلاوت په نفلو کې شروع کی الله رب العزت ور باندې حفظ آسان کی. په دې صورت کې 2 بابونه دي. خلاصه د دې صورت دا ده، اول باب د اتلسم پورې او اول ترغیب ال القرآن او دویم کې زجر د منکرانو، دریم کې 3 عقلي دلیلونه، څلور آیت نمبر 4 5 7 کې بیا زجر د په انکار د آخرت سره، بیا تخویف د آخرت دی 3 آیتونو کې او بشارت دی په 3 آیتونو کې. نو اول شروع کړ د مقطعات باندې او دا تنبیه په اعجاز د قرآن باندې. دا موږ ډیر ځایونو کې وی. دویم آیت کې صداقت د قرآن دی او قرآن صداقت ولې ذکر کړی دی؟ د پاره د ترغیب چې خلق دې غاړه ته راغب شي. نو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، دا لا ريب لفظ چې دا جمله معترضه راوړه د مبتدا او د خبر په میاس کې. تنزيل الكتاب دا مبتدا دی، من رب العالمین دا خبر دی، او دا میاس کې لا ريب فيه دا جمله معترضه راوړه. تنزيل مضاف، الكتاب مضاف له، مضاف سره د مضاف له نه مبتدا او من حرف جر، رب مضاف، العالمین مضاف له، مضاف سره د مضاف له نه مجرور او دا جار مجرور دا خبر دی د مبتدا د پاره. امیس کې لا ریب فی دا جمله معترضه راوړه. دا جمله معترضه د دې لپاره راوړله چې الله رب العزت چې را کوز کړی دی نو دې کې شک نشته دی. بیا یا دویم خبر دی، دا تنزيل الكتاب او مبتدا دی، لا ریب فی دا خبر اول دی، من رب العالمین دا خبر ثانی دی، دا دویم خبر دی. او په دې کې اشاره ده چې شک کون کی په قرآن کې اگر چې ډیر خلق دی، پریمانه یهودیان دي، پریمانه عیسایان دي، پریمانه هندوان سیکان دي، ډیر خلق ته شک کوي لګیا دي، نور باطل فرقی دي، لیکن د هغوی په ارتیاب سره، د هغوی په شک سره په قرآن کې هیڅ ریب نه پیدا کیږي، هیڅ شک نه راځي. دا د هغوی خپل قصور دی. سوره بقره اول کې هم لا ریب فیه دی، هلته هم دا ویل دی چې دې کې شک نشته. نو هلته هم دغه اعتراض شو چې یاره شک خو ډېرو خلکو کړ دی، ته وایې شک نشته دی. شک کوونکي ډېر دي خو دا محل د شک نه دی، دا د هغو خپل فتور دی، د هغو خپل نقصان دی. الف لام میم تنزيل الكتاب نازل دل د دې کتاب، لا ریب فی نشته شک پدې کې، من رب العالمین دا نازل شوی دی د رب العالمین د طرفنا. او دی رب سره اشاره ده د الله رب العزت نور صفات پرې خودل او نوم هم اسم ذات هم پرې خودو او دا رب ذکر کولو کې چې دا قرآن چې الله رب العزت را کوز کړی دی دا هم د انسان د تربیت لپاره دی چې دې سره تربیت وشي. نو ځکه رب سره ذکر کړه، دا صفات راوړه. ام یقولون افتراه لا ریب فی نشته شک پدې کې، من رب العالمین دا د رب العالمین د طرفنا، د مخلوقاتو د رب د طرفنا. عالمین د عالم جمع ده، عالم ویل شي ما سوا الله ته، الله نه علاوه نور هر شی چې دا عالم دی، عالمین د هغې جمع ده. او عالمین اصل کې د علم نه دی که نه،
عالم ویل شي جھنډې ته، نشان ته. دا الله رب العزت نه علاوه هر شی چې دی دا الله رب العزت باندې دلالت کوي، دا غي د پر نشان دی. ام یقولون افتراه، آیا دوی وایي چې دا قرآن دی افتراه ځان نه جوړ کړی دی. دا زجر دی د منکرینو د قرآن ته. دوی څه وایي چې دا دی ځان نه جوړی، نو دا خبره والا رد کړې ده. بل دا د دوی والا خبره غلطه ده، دا باطل ده، دا حق کتاب دی. دې ته ویل شي اضراب. نو د دې هغه اولنی قول نه افتراه نه دا اضراب دی. او دې ته دې ځای کې قرآن پاک دې ځای کې دا بل نه پسته چې کوم خبره ذکر دا اضراب ابطالي دی، یعنی دا اوله خبره باطل کړې ده والا. او د دې وجه نه دا ویل شوي دي چې قرآن کې بل په هر مقام کې چې راځي هغه د پاره د اضراب راځي، لیکن اضراب دو قسمونه دي، اضراب انتقالی اور اضراب ابطالی. هغه نور ټول قرآن کې چې چرته بل راغل دی هغه کې اضراب دی، خو هغه انتقال دی یو خبره نه بل خبره طرف ته. او دې ځای کې د دې اول رد دی هغه باطل کړی دی چې هغه ستاسو والا خبره ټیک نه ده وایي. بل هو الحق من ربک، دا تاسو چې وایي چې افتراه دا دې ځان نه جوړ کړی دی. د دې قرآن پاک ځای په ځای نورم جوابونه کړي دي چې تاسو هم جوړ کړئ، که سړي ځامن جوړ شي. دې خو لا چانه لوستي هم نه دي، او تاسو له خو ډېره لویه دعوا ده چې یاره موږ شانته فصیح اللسان خلق بل نشته دي، تاسو جوړ کړئ که همداسې. نو چې تاسو نشئ جوړولی نو دی هم نشي جوړولی، دا دې ځان نه دی جوړ کړی. بل هو الحق من ربک، بلکې دا حق کتاب دی من ربک، دا دې ستا د رب د طرفه نه. نو ولې راغلیږلی دی الله؟ اوس یې علت ښیي والا. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، چې یرا ورکړې هغه قوم ته چې نه دی راغلی هغوی ته یرا ورکوونکی من قبلک ستا نه مخکې. دې خلکو کې هېڅوک نه راغلی ښه. او عیسی علیه السلام نه وروستو ډېر ټایم تېروتی دی، څه کم از کم 500 داسې دې ته لګ بګ څه عمر تېروتی دی، 500 کال. نو ما تاهم لتنذرا چې ویری قوما هغه قوم لا ما تاهم چې نه دی راغلی هغوی ته څوک یروونکی من قبلک ای پیغمبره ستا نه مخکې. لعلهم یهتدون، دا دې دپاره چې دوی لار بیا مومي. لعلهم دې دپاره چې دوی یهتدون هدایت بیا مومي. دا من ربک دلته انزل پټ دی، دا نازل شوی دی من ربک ستا د رب د طرفه نه. او د دې ضرورت څخه پېښ شو چې لتنذرهم دا متعلق دی بیا هغې پورې. دا نازل شوی دی ستا د رب د طرفه نه لتنذرهم، او نازل شوی دی چې ته ویری دې سره. چاله ما تاهم من نذیر من قبلک، اشاره ده چې د دوی انذار ډیر سخت دی د دې د وجې د جهل د دوی نه. او دارنګه اشاره ده چې دا قوم دې نبی ته ډیر زیات محتاج و، او اوس هم دا قوم ډیر زیات محتاج دی دې نبی ته په هدایت کې، ځکه چې بل څوک راغلی نه دی که نه. اوس ورپسې تفصیل دا انذار دی. الله الذي سره دا په ذکر د توحید سره د دلیل عقلی نه. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، دی ورپسې آیت کې ذکر دی. ولی مانا دا امداد کون کے، شفیع مانا دا سفارشی. اصل کې امداد کون کی دو قسمیں دی.
یو خو پخپله دومره زوري، دومره اختیاري، دومره تصرف کولی شي، حاجتونه پوره کولی شي، مصیبت لرې کولی شي، هغې ته ولی ویلی کېږي. دویم هغه چې پخپله کار نشي کولی خو په بل باندې اختیارمند وي، بل ته وینا وکړي چې ته دا وکړه او کولی شي وي، نو داسې هېڅ څوک هم نشته دی. ما لکم، ستاسو دپاره داسې هېڅ څوک هم نشته دی چې هغې له پخپله اختیار حاصل وي او ستاسو مدد وکړي، او داسې هم څوک نشته دی چې هغه ستاسو خپل په خوښې باندې سفارش وکړي. هېڅ څوک هم نشته دی. نو د دې دا نفي د شفاعت قهري هم دی. ځان نه خلکو مصرې جوړ کړي دي چې د خدای نیولي خو به پیغمبر خلاص کی یا به پیرانی پیر خلاص کی، لیکن دو چې چاله ونیسي نو هغې له بیا هېڅوک نشي خلاصولی. دا اوس ځان نه قصې جوړې کړي. دې ته ویلی شي نفي د شفاعت قهري، او دا د قرآن لوی مضمون دی، ځای په ځای باندې بیان شوی دی. داسې هېڅوک هم نشته دی. پخپله هر څومره لوی مرتبې او مقام والا دی، لیکن دا قوت په چا کې نشته دی چې هغه د چا سفارش وکړي. نه پخپله امداد کولی شي او نه د چا سفارش باندې دومره طاقت لري. ها که سفارش کوي به نو هغه به د هغې اذن سره کوي، د الله رب العزت اجازت سره به کوي، او چا لپاره چې الله غواړي د هغې په اجازت سره به کوي، یعنې هغې لپاره به کوي. هغه حقیقت کې الله رب العزت پخپله هغې له معاف کول غواړي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی یو جرم کې ونیولی شي او بادشاه خپل مقربینو ته ووایي، مقربینو کې یو کوم ته ووایي چې ته سفارش وکړه د دې نالایقه، دې نیولی شی دی خو ته سفارش وکړه. نو دا اصل کې غواړي الله پخپله الله الذي خلق السماوات والارض، الله غزاد دے خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه، والارض او ځمکه، وما بینهما سچ دي د دې په میانځ کې، فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو. مقدار ولې وایو؟ د دې دپاره چې هغه وخت کې چې اسمان او ځمکه نه ده پیدا شي، نو د دې مطلب دا دی چې نظام شمسي ټول نشته دی که نه، نو چې نشته دی نو شپه ورځ کومې غړ نه راله، خو دومره مقدار کې فی ستة ایام په اندازه د شپږو ورځو کې، ثم استوى علی العرش، دا الله یو ځل باندې هم پیدا کولی شه، لیکن بالتدریج جوړولو کې ستا او ما دپاره تربیت دی چې څه کار کوي که نه داسې بالتدریج کوه. ثم استوى علی العرش، بیا برابر شوی دی د عرش د پاسه، او دا الله رب العزت پوهېږي، دې باندې موږ نه پوهېږو. څنګه استوا علی العرش دا څنګه دی؟ نو د دې اجمال باندې ایمان ضروري دی، تفصیل یې موږ ته نه ده معلوم. ما لکم من دونه من ولی، نشته تاسو دپاره سوا د الله نه من ولی څوک بچ کوونکې، څوک مددگار، ولا شفیع نه سفارشي. امداد په دوه قسمه باندې کی، په خپل اخلاص کی والا دومره اختیاري چې په خپل اخلاص کی والا یا په خپل نه خلاصي سوله شي، لیکن دا سفارش دومره مضبوط دی چې په سفارش باندې اخلاص کی والا. نو د دواړو طریقو رد وکړه چې دواړه طریقې ناکامه دي. افلا تتذکرون، آیا پس ولې نصیحت نه قبلوئ؟ یدبر الامر من السماء، دا بل دلیل عقلی دی، یعنی هر کله چې ثابت شوه دا خبره چې الله رب العزت خالق دی، د عرش د پاسه مستوی دی، عرش د پاسه مستوی دی، دا فضل قسم خوبونه چې ته ګوري او خلکو کې بیا د هغې پرچار کوي، میں عرش پر مستوی ہوں، نو دا ډېر غلطه عقیده ده چې زه هم عرش باندې مستوي یم. خلکو داسې قسم هم ځان له
خبرې جوړې کړې دي، خپله کتابونو کې لیکلي دي او پوره اختیارمند دی الله رب العزت. نو اوس ذکر کوي چې د دې عالم نظام چلونکی هم هغه دی. یدبر الامر من السماء الى الارض، انتظام کوي الله رب العزت د کار د اسمان نه، دا کار را لیږي الى الارض تر ځمکې پورې، د ځمکې ته، د اسمان نه الى الارض د ځمکې ته. پورا اختیارمند دی الله پاک. نو د هغې په مخ کې څه ګران هم نه دی، علم هم کمال والا دی او قدرت او طاقت هم کمال والا دی. هغې په مخ کې څه ګران دی، هغې ته خو ټوله پته ده او کولی هم شي. نو دی دا چې ته جوړی چې یاره غوثان دي، قطبان دي، ابدالان دي او هغو ته حواله شوي دي، داسې حدیثونو کې راغلي دي، داسې قسم حدیثونه سره نه ثابت نه دي. دا که چا لیکلي دي داسې حدیثونه ثابت نه دي. د آیت د قرآن د آیت نه دا معلومیږي چې دا نظام الله رب العزت هیڅ چاته نه دی حواله کړی، ځان نه جوړی غوثان، قطبان، ابدالان. که ته حدیث کې دي نو حدیثونه ثابت نه دي، منګړت قسم خبرې دي. په دې آیت کې دو تفسیرونه دي. اول دا دی چې الامر نه مراد هر کار د کارونو د دې عالم نه، د دې جهان هر کار. او من السما د پاره متعلق پټ دی، فینزله من السماء، یعنی راکوزی هغه کار د اسمان نه ځمکې ته. اشاره ده چې دې آیت کې هغه امور او هغه کارونه مراد دي چې په عالم اسفل کې انسانانو ته ښکاره کیږي او په دې ځمکه کې هغه چلیږي. او یا رجوع دا په معنا د یرجعو دی او ضمیر دغه امر ته راجع دی. او رجوع رستو د فنا د عالم نه مراد ده. فی یوم دا متعلق ته په یا رجوع پورې او مراد د دې نه ورځ د قیامت ده. دویم تفسیر دا دی چې الامر نه مراد وحی ده چې هغه په واسطه د جبریل امین سره رالیږل کېږي. من السما سره فینزل پټ دی او یا رجوع ضمیر جبریل ته راجع دی. فی یوم نه مراد ورځ ده د دنیا د ورځو نه. او هر کله چې حدیث سره دا خبره ثابت ده چې په منځ د اسمان او ځمکه کې 1500 کاله مسافت دی، نو د تلو باندې 1500 کاله ولګېدل، راتلو باندې هم 1500 کاله ولګېدل، نو 1000 کاله شول. او فی یوم متعلق ته په دې دواړو فعلونو پورې، فینزل او یا رجوع پورې. مقصود په دې کې تدبیر د وحی شو او اشاره ده د صداقت د قرآن، د قرآن صداقت ته اشاره ده. نو بنا بر اول تفسیر چې دینه مراد د قیامت ورځ مراد ده، نو بیا دا سوال پیدا کیږي چې سورہ معارج آیت نمبر 4 کې د قیامت د ورځې مقدار خیل دی 50,000 کاله، 50,000 سنه. او دې ځای کې 1000 کاله شو، نو څه جواب بشي؟ تطبیق به شي. جواب دا دی چې د قیامت مواقف او هیبتونه ډېر زیات دي، بے حد دي. نو د ټولو موقفونو د هیبتونو په لحاظ سره 50,000 کلونه شلل، او د یو موقف د هیبت حال چې دی هغه 1000 کاله دی. نو دې ځای کې هغه د یو موقف لحاظ کړ دی او هلته کې د ټولو موقفونو لحاظ کړ دی. د دویم تفسیر په بنا باندې چې دویم تفسیر مونږ کړی چې دا د دنیا ورځ مراد ده او دا 1500 کاله لار ده، تلو راتلو باندې 1000 کاله شله. نو دا آیت د سوره معارج نه د دویم تفسیر په بنا باندې هم دا سوال دی چې دا آیت د سوره معارج نه معلومیږي چې دا ورځ د ختلو 500 کلونه دي. نو جواب دا دی چې تر سدرۃ المنتهى پورې حساب شي نو 50,000 کلونه دي، او کچره تر اول اسمانه پورې حساب شي نو 1000 کاله.
اول اسمانه پورې 1000 کاله، چې مخکې لږ لاړ شي د سدرة المنتهى پورې، نو دا 50,000 سال دا د دنیا راز. دویم تفسیر په بنیاد باندې والله اعلم. ذالک عالم الغیب والشهاده یدبر الامر من السماء، انتظام کوي الله رب العزت د کار، من السماء د اسمان نا را لیگیا کار الالارض ازمکې تا، ثم یارجو الیه بیا ورخیجی هغې ته، فی یوم په یو ورځ کې کان مقدارو چې مقدار د هغې 1000 سنه 1000 کاله دي، مما تعدون د هغې نه چې تاسو یې شمارئ. ذالک عالم الغیب والشهاده، دا هم دلیل عقلی دی جی او تایید دی د ما قبل، یعنی الله رب العزت تدبیر د دې وجه نه کولی شي چې هغه د دې عالم تفصیلی علم لري. بغیر د دې علم نه تدبیر نشي کېدلی، اور دا تفصیلی علم هیڅ چاته بل چاته حواله نه دی. نو دا هم رد دی په هغه خلکو باندې چې څوک وایي غوثان دي، قطبان دي، ابدالان دي، دا هغو ته حواله شوی دی، هېڅ چاته نه دی حواله شوی. ولې حواله شوی دی؟ الله ستړی کېږي څه؟ یا الله ته پته نشته ده څه؟ یا الله کولی نشي څه؟ څه وجه ده چې یاره بل ته الله حواله کړه دا کار؟ خپل خاص نیازولو خلکو ته حواله کړه، اوس هغو وي دا نظام چلوي. داسې خبرې دي. ذالک عالم الغیب والشهاده، دغه ذات دی کوم چې دا مخکې ذکر شد، یدبر الامر، دا تدبیرونه چې کوي دا خپل علم سره کوي. عالم الغیب، هغه عالم دی په هر پټ باندې، هو شهادت یو ښکاره باندې هم، العزیز و زورور هم دی، الرحیم او رحم کوونکی هم دی. د هغې شاته رحم څوک کولی شي؟ نه غوثان کولی شي، نه قطبان ابدالان کولی شي. دا ځان نه جوړی اصطلاحات. الذي احسن كل شيء خلقه، دا بل دلیل عقلی دی. مخکې دلیل آفاقی و، دا دلیل انفسی دی. مخکې آفاقی دلیلو او دا انفسی دلیل دی. الذي احسن كل شيء خلقه، هاغه ذات چې ښایسته یې جوړ کړی دی هر شی چې پیدا کړي دی. وبدا او شروع یې کړې ده په پیدایش د انسان، من طین، د خټو نه، د خاورو نه. دا یې خو د انسان هغه ابتدا یې ذکر کړله چې انسان یې پیدا کړی دی خټو نه. ثم جعل نسله، بیا یې جوړ کړی دی نسل د هغې، یعنې مشر یې جوړ کړی و د خټو نه، آدم علیه السلام. ثم جعل نسله، بیا یې جوړ کړی دی نسل د هغې، من سلالت، د راښکلی شوي، من ماء، اوبو مهین سپکو نه، من سلالت، د هغه خلاصه او نچوړ د راښکلی شوي اوبو نه، مهین چې کوم سپکې وي، سپکې اوبه، ذلیله اوبه، حقیر اوبه. ثم سواه، بیا یې برابر کو، هو هغه یعنی دا انسان، ونفخ، پوکی په هغې کې ورک، من روحه، د روح خپلنا. په دې کې تتمه د خلق د انسان ده. سواه د دې نه مراد هغه انقلابات دي تر پوره کولو د اعضاو پورې، کوم چې سوره مومنون کې آیت نمبر 13 14 12 13 14 کې ذکر دي. ولقد خلقنا الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة، داسې آیت 3 آیتونه دي، نو هغه مراد دي ترنه. او روحه، اضافت خپل د روح نه، نو دا مراد نه دی چې الله رب العزت څخه خپل روح چې کومو هغې نه وخت دې کې واچو، داسې نه دی. ګورې د روح اضافت الله رب العزت ته په دې وجې شوی دی چې د روح د پیدایش دپاره هیڅ ظاهري ماده نشته دی. دا روح چې الله پیدا کړ دی د دې ظاهري هیڅ ماده نشته دی. نو چې د دې هیڅ ماده نشته دی
نو دا الله رب العزت طرف ته اضافت وشو لکه څنګه سوره اسراء کې قل الروح من امر ربي دا زما د رب امر دی. او دغسې ناقة الله او دغه شانتې بیت الله دغې هم دی. او سمع او بصر او زړه دا یې خاص کړله ځکه چې دا قوتونه هم پټ دي په شان د روح. اگر چې اعضاء یې ښکاره دي لیکن دا قوتونه پکې پټ دي. یو سړی وي سترګې خو ښکاري لیکن نظر چاته نه ښکارېږي. نن نظر څوک چاته خولی شي چې نظر دا شی دی. غوږونه ښکاري ورته لیکن اورېدل دا چاته نه دی معلوم چې دا اورېدل څه شی دی. دارنګې هغه پوه کېدل نو دا خو د زړه د دماغو کار دی. هغه شته لیکن د دې پوهې تشریح څوک نشي کولی چې دا پوهه څه شی دی. چاته وښایي چې پوهه دې شي ته وایي. بله وجه د تخصیص دا ده چې دا د پوهې او د علم اسباب دي. سمع، بصر، افیده وغیره. هر کله چې پوهه د غوږونو صرف اوازونه دي چې هغه یوه نوع ده. دا یو بل یو سوال دی هغې له حل کوي لګیا دی. د غوږونو صرف کار دی اوازونه اورېدل نو هغه یو نوع ده. او پوهه د سترګو د زړونو ډېر انواع دي. د غوږ کار دی صرف اورېدل نو هغه یو نوع ده. او د سترګو کار دی لیدل نو ډېر شی لیدل، هر څه لیدل. او د زړه کار دی پوهېدل نو په هر څه باندې پوهېدل. نو د هغې انواع ډېر دي. نو هغه یې جمع راوړ دی دا یې مفرد راوړ دی ښه د غوږونو والا. ثم سواه بیا یې برابر کو هغه ونفخ او پوکې وکړه په هغې کې من روحي د روح خپلنا. وجعل لکم السمع جوړ کړي دي تاسو لره غوږونه والابصار او سترګې سمع اورېدل والابصار او سترګې دا جمع راوړ دی والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون تاسو ډېر لږ شکر کوئ. دغه شانتې په سوره نحل کې هم راغلی دي آیت نمبر 78 کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. کنه او دارنګي په سوره ملک کې هم راغل دي قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. او دارنګي په سوره مؤمنون کې هم راغل دي وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده. چې دې ځایونو باندې د سړي نظر یې کنه او وی حافظ نو بیا هغې دپاره آسان شي. وجعل لکم السمع جوړ کړي دي تاسو لره غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه. او دا هم د حافظانو له پکار ده چې د الله شکر دی وباسي. ډېر لوی انعام الله رب العزت ورکړ دی. قرآن دانی څنګه چې حافظ ته ډېر ښه سمجھ کې راځي که ته زده کوي دی داسې غیر حافظ ته ګرانه ده. قلیلا ما تشکرون ډېر لږ شکریه کوئ تاسو. ډېر لږ شکر کوئ تاسو. ډېر لږ شکر کوئ تاسو څه مطلب؟ یعنی لږ غونې خلک چې دی دا شکر گزار دی نور اکثر چې دی دا ناشکره دی. او ما قلیلا ما دا دپاره د تاکید د قلت دی ډېر لږه. یا مراد دا چې دا شکریه یې لږ کوئ نو یا هغه کار لږ دی د شکر والا یا دا کار کوونکي لږ دی. نو چې ډېر لږ شکر کوئ دا کار والا چې سخته در باندې خدای راولي که نه نو بیا هغې له یې یادوئ او چې راته شي نو بیا شرک کوئ ورسره. یا مراد د دې قلت نه قلیلا عدم دی. کله کله قلت دپاره د عدم هم استعمالیږي. قلیلا ما تشکرون سر نه شکر نه کوئ تاسو. قلیل کله د معدوم دپاره هم راځي عدم دپاره. وقالوا واذا ظللنا في الارض
او وای دوی اذا ظللنا فی الارض، دا زجر د په انکار د باس بعد الموت سره. هر کله چې مخکې صداقت د رسول او بیا بیان د توحید شو په دلیلونو سره، نو اوس څلورم مقصد ذکر کوي چې اثبات د آخرت دی. او هر کله چې تیر شوي دلیلونه د اثبات د قیامت لپاره کافی شافی دي، نو دې ځای کې دلته دلیلونه نه دي راوړي، بس صرف دا خبره ذکر کړې ده. وقالوا وایدوی اذا ظللنا فی الارض، آیا هر کله چې منګه رک شللو فی الارض په خاورو کې، ظللنا رک شللو منګه فی الارض په خاورو کې. سو عمر نه پسته سړی رک شي کنه د خاورو کې. نو ائنا لفی خلق جدید، آیا شوبه منګه په پیدایش نوي کې، منګ به بیا هم پیدا کیږو به. نو الله رب العزت نور څه ورته نه دی ویلي چې او یا دا دلیل دی یا ثبوت دی، ځکه چې مخکې ډېر ذکر شوي دي که نه. پوهه دپاره خو اشاره کافي ده او مخکې خو لوی دلایل ذکر شوي دي. بل هم بلقاء ربهم کافرون، یعنی بله څه خبره نشته دی، دوی د رب د ملاقات خپل نه انکار کوي. دوی وایي چې رب سره ملاقات نشته دی، بلکې دوی بلقاء ربهم د ملاقات د رب خپل نه کافرون کافران دي. قلت ویا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو ویا صاحب اخلی ستاسونا ملک. سو کم ملک؟ ملک د مرگ، یعنی فرشتہ د مرگ. د مرگ فرشتہ ستاسو سا اخلی با. هاغا الذی هاغا وکل بکم، کوم چې مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې. نو دې ځای کې سورہ انعام آیت نمبر 61 کې جمع راوړ دی، او دارنګه سورہ نساء آیت نمبر 97 کې هم جمع راوړ دی. سورہ انعام آیت نمبر 61 کې کوم جمع چې راوړ دی، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا. الته جمع راوړ دی، دی لواخلی یعنی د دې سا قبضه کی رسولنا زمنګ آغا لګل شوی. او سورہ نساء کی ان الذين توفاهم الملائکه، نو غیم جمع راوړ دی. او دې ځکه واحد راوړ ملک الموت الذي، څه جواب دی، څه تطبیق دی د دې په منځ کې. نو خبره دا ده چې اولنۍ چې ملک الموت یو دی چې هغه مشهور دی په اسرائیل سره. شیخ عبدالسلام رستمی صاحب وایي چې اگر ما ته نص سره دا خبره نه ده معلومه شوې، یعنی زما په علم کې دا خبره نه ده راغلې چې د دې نوم اسرائیل دی، خو بهرحال مشهور دی نو وی دی. د هغې سره نور ملګري دي، هغه یوازې نه دی، نور د هغې تابعدار ملګري دي. او کله هغه په خپله راځي روح قبضه کول دپاره، کله هغه خپل ملګري هم لیږي. نو دې سره د هغه خلکو جواب هم وشو چې یاره په یو وخت کې ډېر خلک په دې دنیا کې مري، نو ملک الموت یعنی د مرګ دا فرشته یوه ده، د دلته هم سا اخلي. او امریکې کې عین دقیق ټایم کې یو سړی مري، په بل ملک کې یو سړی مري، په بل ځای کې یو سړی مري، یو سړی دلته مري او بل په لاهور کې کراچۍ کې مري لګیا دی یو ټایم کې. نو دی دا ټولو ځایونو ته ځان رسوي یو وخت کې. نو که چېرې دی حاضر ناظر کېدی شي، نو پیغمبر ولې نشي کېدلی؟ نو د هغې جواب دا دی چې دا یو نه دی، دا ستا بھول دی. څه ځایونو ته دی خپل هغه ماتخت لیږي، د هغې زیر نگراني نور فرشتي دي. یا مثلا هغه خلک دې دا هم دوکه راکوي
چیرې شیطان دې ځای کې هم چاته وسوسه واچي او بل څه ځای کې هم دغه ټایم کې وسوسه اچي لګیا دی، نو هغه حاضر ناظر کېدی شي او پیغمبر حاضر ناظر نشو. دې سره خو ته امیان زغلوه، امیانو له متاثر کوه، لیکن علما چرته متاثر کېږي دې سره چې لږ غونې پوه وي سړي کې، نو هغوی چرته دا اصل کې هغه هم یو نه دی، د هغې هم پریمانه خلک دی، بلکې د هغې کډه خو نور هم زیاته ده. شیاطین الانس والجن، هغه خو د پیریانو کې هم ډېر دي او هغې ځان سره نور انسانانو کې هم ځان له کډه ساتلې ده، دنیا فرقه یې ساتلې ده. چا پسې یو لیږي او چا پسې بل لیږي، د هغې لښکرې هم زیاتې دي. قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم، نو جواب دا دی چې دا ملګري دي، یا دې ځای کې جنس ملک الموت دی او هغه جمع سره هیڅ منافات نه لري، جنس ملک الموت. تو ویا یتوفاکم صابا اخلی ستاسو نه ملک الموت، یعنی هغه مرګ فرشته الذي وکل بکم، کومه چې مقرر کړې شوې ده په تاسو باندې. سو یو عجیبه خبره مې ذهن ته راغلې او خو پوره خبره راته یاده نه ده، نو زه هغه به چېرته بل وخت شي. هغه د مولانا صاحب ته به راځي، خو وروستو به دې نه تپوس کوم. الذي وکل بکم، کومه چې مقرر کړې شوې ده په تاسو باندې. ثم الی ربکم ترجعون، بیا ستاسو رب طرف ته ستاسو ګرځېدلي، یعنې ستاسو پیش کېدلي، تاسو ټول به رب طرف ته وګرځئ. الله دې سمجھ راکړي او عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا دائما مستقلا مستمرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد.